मुफ्ती साहब ने जी और सवाल तपोस कहूँ। ओके जी, बिल्कुल पुख्तन हो गए। मुफ्ती साहब जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। पर ये टीवी बाने तासु जी और रही थी दाखिल एडवर्टाइजमेंट कई वगैरह दे कोरोना वायरस बारा के कि सर मु जंग को मुकाबला वको नो दाखिल अल्लाह गज़ब सर दे जंग खबरें कई दे बारा के जी तास तफसीली बयान कई। نو وروره کته دا پروګرام دی اول شروع نه کتلای او کنه دی کتلای نو بیا په ریپیټ کې وګوره دغه خبره مونږه اول نه وکړه. خیر دوباره یو تو کې مفتی صاحب کنه خیر دی چې دا د الله د طرف نه هغه آزمایش او هغه امتحان دی چې خدای پاک لکه د خپل امتحانونو 15 دغه خیال دي کنه چې الله پاک فرمایي چې ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات 15 سيزونه دي. وایي چې په تاسو امتحان راولم نو یا خو خوف په تاسو راولم یا په تاسو لوږه راولم یا ستاسو د مال نقصانی یا ستاسو د جان نقصانی یا د میوو نقصانی. نو دا کورونا وایرس دا داسې یو امتحان د الله د طرف نه راغلی دی چې په دې کې د 15 وړه سیزونه د دې مجموعه ده. یعنی په دې کې خوف هم دی، په دې کې د مال نقصان هم دی، په دې کې د جان نقصان هم دی، په دې کې د میوو نقصان هم دی، په دې کې لوږه هم ده. دا ټول دی. نو دا خبره چې دا کم خلک کوي کنه چې ان سے لڑنا ہے یا ہمیں فائٹ کرنی ہے دغه مطلب دا نه چې هغه د الله سره جنگ کوي او نه څوک د الله سره مقابله کوي نه څوک د الله سره جنگ کوي. هغه صرف یو اصطلاح ده د لپاره چې لکه مونږه با یو حوصله لکه خدای پاک دغه آیات پسې وایي چې وبشر الصابرین خوشخبری ورکا هغه صبر کوونکو ته اذا اصابتهم مصیبه چې کله دی باندې دا مصیبت راشي قالو انا لله و انا الیه راجعون. دلته خدای پاک لفظ د صابرینو ذکر کړی. صبر چاته وایي؟ صبر هغه ته وایي چې یو خبره وکړي بیا په هغه باندې بس قایم ولاړ یو حالت تر باندې رالو بیا ته په خپل ځای باندې قایم ولاړې او په خپل ځای باندې بس هغه ته لکه مونږ پښتانه وتای چې په سینه ورته ولاړې صحیح ده. د حالاتو نه ته غبراو نشي، حالاتو نه ته رستو نشي، حالاتو نه خپل دین نه پرېږدي، خپل عقیده نه پرېږدي. لکه یو سړی دی چې هغه دشمنو ایثار کو هغه ته وایي چې کفر کلمه وایه د ته تکلیف ورکوي، اذیت ورکوي، وهي ټکوي، خدای په دې حالت صبر کوي. هغه صبر مطلب دا استقامت ٹھیک شو. او صبر خلک کوي چې کوم ته الله پاک مضبوط ایمان ورکړی نو مونږ په دې حالت باندې صبر کوو. او صبر دے تو وایي چې لکه عام اصطلاح نن سبا استعمالیږي چې هم لڑیں گے، ہم فائٹ کریں گے، ہم اس کو شکست دیں گے وغیرہ. نو دې مطلب نعوذ بالله دا نه او نه خامخا د خبرو نه دا مطلبونه اخلي چې مونږ د الله سره نعوذ بالله مقابله کوو. مطلب حفاظت دار صدا ته تیر پروګرام کې زموږ سره تاسو ته بیا دي چې ما دا خبره کړې و چې مونږ سو میاشتې اول په اټمی جنگ خبرې کولې چې که اټمی جنگ چیډ شو نو دومره تباہی ویدا وی خدای پاک وایي چې تاسو له معمولی یو جراثیم زه در لېږم دغه مقابله وکړئ. نو مونږ د نمرود او د شداد او د فرعون خبرې خو اورېدلې وې. فرعون باندې یو کال دی مفتی صاحب انتظار ډېر کو. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام.